ډیرو محترم مسلمانانو نن یو داسې ناشنا او بهترینه وظیفه د سورة اللهب تبت یدا ابي لهب وتب دا یو ناشنا وظیفه د محترم مسلمانانو یعنی صورت خو به تاسو ډیرې کرتې ویلې وي لیکن د دې وظیفه چې کوم انسان وکړه الله جل شانه به دغه انسان حاجات پوره کي او د الله جل شانه به د انسان ارمانونه پوره کي د زړه جایز ارمانونه او جایز خواهشات په الله جل شانه د پوره کي دا یو وړوکی شان صورت دی محترمو او دا صورت چې دی نو دا یو 3 آیاتونه دي 4 پکې او صورت یعنی عامه سفاره چې کومه ده عامه هغه کې اخیرنې د قل هو د صورت نه مخکې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد دا صورت ته محترم مسلمانانو انتهایی وړوکی دی او انتهایی انشاءالله ستاسو دپاره به کارآمد وي ستاسو دپاره به انشاءالله بهترین کار کوي ستاسو د حاجتونو لبا الله جل شانه په حکم او ارادې سره پوره کوي او ویلې هم 3 پیرې دي 73 مرتبه 3 پیرې دا صورت انشاءالله په دې طریقه ووایئ زه چې ته کومه طریقه ښایمه انشاءالله تاسو به نه امیده نه پاتې کیږئ تاسو حاجات په الله جل شانه پوره کوي د دې یو صورت سره او انتهایی وړوکی صورت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي زنانه دي نارینه دي الله تعالی دې خوشحاله ساتي الله تعالی د تمامو ترسرو زنانو چې محبتونه خوښ دي الله تعالی دې ورته محبتونه ورکړي د کومو هلکانو چې جینکۍ خوښې دي الله جل شانه دې ورته خپل د خوښې ښځې ورکړي او جینکو ته دې الله جل شانه د خوښې خاوندان ورکړي محترم مسلمانانو دا دعاګانې زما تاسو سره دي انشاءالله تر مرګه پورې څو پورې زه ژوندی یم خو زما دا چینل وي او که نه وي دا دعاګانې به زه انشاءالله تاسو ته کوم ځکه تاسو ماله ډېره مینه راکړه ډېر محبت هم راسره د الله د رضا دپاره وکړو انشاءالله نو ما لپاره فرض دي چې ستاسو دپاره دعاګانې کوم او دا دعاګانې به الله تعالی قبلوي دا زما د الله جل شانه د ذات نه 100% دا یقین دی انشاءالله چې رب کریم به زما دعا خامخا قبلوي ځکه چې ما څه هم د الله تعالی نه غوښتي که نه یقینا خبر ورته کوم چې څه مې غوښتي دي الله تعالی ماته ضرور راکړي دي د هغې نه غټ حاجتونه غټې مسلې الحمدلله الله تعالی زما پوره کړي دي او الله تعالی پوره کوي هم ځکه چې زما څخه یو طلبه کرام دي تقریبا 100 پورې تعداد دی زما په کلاس کې نو د هغوی په ذریعه باندې زه هغوی باندې دعا وغواړم زه دعا غواړم هغوی په امین وایي د هغوی ښکلي ګلان د ګناه نه پاک د هر قسمه شرور او محبتونو نه پاک نو الله تعالی د هغوی دعا فورا قبلوي نو لهذا د هغوی په ذریعه به زه تاسو ته دعاګانې همیشه دپاره کوم انشاءالله محترمو نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د سورة اللهب ده دا د پیغمبر علیه صلات وسلام ترو او هغه په باره کې الله جل شانه نازل کړی و چې خاورې دي شي لاسونه د ابولهب یعنی د به نبي پاک سلم ته تکلیفونه ورکول د بیبي چې کومه وه هغه به هم تکلیفونه ورکول او بیا ته الله تعالی داسې مرګ ورکو چې خپلو بچو هم نه دفن کوو او په ډانګو باندې یو کندې وله وکنسته په ډانګو باندې لرې نه هغې کندې ته ورواړته و د پاسې په خاورې واچې داسې بوی ته ختله نو لهذا الله تعالی دې صورت کې ډېر طاقت دلی دی او دې کې ډېر زیات حکمت دلی دی چې د هغې ابولهب الله تعالی هلاکو د هغې په وجه محترمو زما ستاسو حاجتونه هم داسې دي چې الله تعالی به دا پوره کړي دا به الله تعالی ضرور پوره کوي نو دا کم حاجت دپاره ویلی کېږي هغه تاسو واورئ ګوره یو خو د محبت دپاره هم ویلی کېږي صحیح شوه د خاوند سره د محبت دی د نورو سره محبت دی چا سره چې مینه کوي خو دا مینه ګوره چې خالص د نکاح دپاره وي دا مینه چې د ټیم پاسي دپاره نه وي او ډېر هلکان ټیم پاسیانې کوي خفه کېږئ زما په دې خبرو مه خفه کېږئ خو جینکۍ ډېر حقیقتا محبت کوي د دې ماته اندازه شته دی ډېر محبت کوي د هلکانو سره خو هلکان ډېر بې پروا وي یا خو د جینۍ سره وخت پاس کوي چې ته بل چا سره نکاح وکړي غریبه په تمه باندې ناست د ده په عشق او محبت کې او دا جینیو سره حقیقتا محبت او نکاح کول غواړي لیکن دغه هلکو سره خپل ټایم پاسې وکړي بیا وله لته ورکړي پرېږدي جینکۍ ډېرې کمې داسې وي چې هغه د خپل مطلب پورې یارانه او دوستانه کوي خو لیکن هلکان په کثرت سره په دې سیس کې مبتلا لهذا
لومبی خو د جنۍ زندگی مطابق کوئ صحیح شوه چې تا ته پته ده چې زه دې سره کلواړ کوم د دې سره زه خپل مطلب تی پوره کوم یا زه د دې جسم لیدل غواړم یا د دې د خبرو نه زه هغه لطف انداز کېدل غواړم نو کو په دې نیت باندې وي نو د جنۍ زندگی مه خرابوه ځکه هغه تا سره حقیقتا محبت کوي او ته لومبی کې هغې له ښه مینه ورکړې هغه ځان پسې داسې کوي چې پاګلی کړي ځان پسې په محبت کې خو بیا وروسته د هغې سره ته موبایل پسې بلاک کړي یا نورې قصې قطارې ورسره کوي لهذا د دې خبرو نه تاسو اعراض وکئ واوړئ ترې ځکه دغه هم د الله تعالی مخلوق دی او الله تعالی فرمایي څوک چې د زنانو سره ظلم کوي که نه هغه نه به زه پخپله بدل اخلم هر د هغې زنانه کوی ښځه ده او که هغه د محبت دی که هر رنګه څیز دی ولیکن الله تعالی فرمایي زه به ترې پخپله بدله الم لهذا آخرت په ورځ به دغه زنانه زموږ مرۍ ته بیا لاس اچوي نو هغې نه دا ښه ده چې هغه پرېږدو خپل ژوند ته لومبی خو سره نکاح وکړو که نه کوو نکاح نو بیا هسې ټایم پاسې نه کوو هسې د دروغو وعدې او د دروغو ارادې ورسره نه کوو نو محترمو تاسو کو دا به 11 ورځې دا عمل تاسو کوئ تاسو چا سره محبت ساتئ یا د نکاح دپاره هغه پسې تلل غواړئ صحیح شوه یا رشتې دپاره یا کاروبار دپاره تلل غواړئ وایي چې زړه کې محبت الله تعالی پیدا کړي نو دا صورت محترم مسلمانانو سحر یا ماسپښین هر ټایم چې وایي د سحر په وخت کې یا د هر ټایم وخت په وخت کې وایي دا صورت تاسو 3 اویا پیرې ووایي 3 اویا پیرې آسان دی او ډېر لږ وخت کې ویلی کېږي حتی تبت یدا دا په تسبه باندې 3 اویا 73 مرتبه ووایي صحیح شوه او د مطلوب چې کوم ستاسو کاروبار دپاره مطلوب دی یا ستاسو د محبت دپاره مطلوب دی وایي چې موږ سره محبت وشي یا کاروبار وشي یا نکاح وشي یا د موږ سره جادو ختم شي که نه یا هر قسم داسې پریشانۍ وي یا رشته نه کېږي نو هغې دپاره به تاسو دا په د هغه په سینه باندې یا وردم کوئ که په سینه پرې نه شئ دمولی که نه چې خوا ته به ورسه کښېنئ شف به پکې ها او که وایي چې سعودي عرب کې دی بهر ملکونو کې دی نو د هغه تصویر راواله او په هغې باندې ورشف کوه الله تعالی ته ووایه چې مالک الله زما خو دغه وس و دې صورت کې تا ډېر حکمت او طاقت ذکر کړی دی الله ابي لهب دې پرې تباه او برباد کو الله تعالی زما د حاجت په هم ته ریزه ریزه کړي او زما د حاجت په ته پوره کړي الله صحیح شوه دغه طریقې سره به لومبی او وروسته به ترې درود ابراهیمي ووایي 11 پیرې ها او بیا به 3 اویا پیرې دغه صورت انشاءالله به دغه ترتیب سره ووایي چې هر وخت یې وایي ها هر رنګه حاجت دپاره وی الله دا وظیفه مې وکړه او په دې باندې زما د حاجت پوره کړي او دا حاجت په الله زما ریزه ریزه کړي ته په دې ریزه کولو ته طاقت لري ریزه کولو مطلب دا دی چې الله تعالی ته پوره کړي ختم کړي دا حاجت زما چې الله زما د زندګۍ نه د مشکلات او د پریشانۍ ختم شي زما د زندګۍ نه دا غټې مسلې ختم شي نو دغه دپاره انشاءالله العزیز الله جل شانه به ستاسو د حاجت پوره کړي مونږ هم دعاګانې تاسو ته کوو د زړه د اخلاصه تاسو هم موږ ته کوئ الله تعالی تاسو د دواړو جانو خوشحالۍ عزتونه راحتونه کامیابۍ نصیب کړي او الله جل شانه هم په هغه څه خوشحاله که په څه چې تاسو خوشحالېږئ